بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الاستقراء هو الحكم زيوة وروحايا هو الحكم على كل بتتبع أكثر الجزئيات، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المزغ، لأن استقرينا أي تتبعنا الإنسان والفرس والبعير والحمير والطيور والسباع، ووجدنا كلها كذلك، فحكمنا بعد تتبع هذه الجزئيات المستقرية أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المزغ. وليس من ویلیم چې د قیاس د حجت درې اقسام دي، یو ته قیاس ویل کېږي، یو ته استقراء ویل کېږي، یو ته تمثیل ویل کېږي. مصنف د قیاس نه فارغ شولو او اشکال اربعه ټولې قصې پکې وکړلو، او به قیاس اقترانی او قیاس استثنایی او دواړه تقسیم یې کړي او د دواړو نه فارغ شو. اوس دلته د حجت دویم قسم بیانوي چې استقراء ورته ویل کېږي. انتهایی آسان دی، وګ ورته کې استقراء په لغت کې تتبع او تلاش ته وایي. استقراء په لغت کې تتبع او تلاش ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې په جزئیاتو کې تتبع او تلاش کول، او به دغه جزئیاتو حکم په کلی باندې لګول. اصطلاح کې چاته ویل کېږي؟ په جزئیاتو کې تتبع او تلاش کول د یو حکم، جزئیاتو نه یو حکم رو باسي، او دغه حکم به دغه جزئیاتو چې کوم کلی دی په کلی ولګي. مثال په تور باندې د پیښور خلک د موږ په کې سوچ وکړو لکه دا سړی نیک دی، پیښور سړی دی، دام نیک دی، دام نیک دی. ډیر کسانو کوم سوچ وکړو اکثر نیکو، نو بس موږ ویل دغه د نیکی حکم راوستلو په د پیښور په کل باندې ولګو شو، ټول پیښوري نیکان دي. خیال هم دې کنم دي په جزئیاتو کې تلاش او تتبع کول او دغه حکم به په کلی لګول. دلته چې کوم مثال ورکړی دی لکه موږ د حیوان په افرادو کې په انسان باندې تتبع تلاش وکړو، هغه د خوراک په وخت کې لاندې جامه خوځوله، فرس باندې موږ هغه لاندې جامه خوځېدله، بعیر باندې وکړلو، حمیر باندې وکړلو. دا څومره ډېر حیوانات دي په دې چې موږ تتبع وکړو د خوراک او د شخوان په وخت کې د لاندې جامه خوځېدله. بس موږ دا حکم ولګو چې هلکه ټول حیوانات چې دي د خوراک په وخت کې د هغو لاندې جامه خوځېږي. ونه رسېدلی نو څنګه وایو په جزئیاتو کې تتبع او تلاش کول، د هغې نه حکم راخیستل او بیا دغه حکم په کلي باندې لګول. ادا به په دوه قسمه باندې ده، یو استقراء تامه ده، یو استقراء غیر تامه ده. استقراء تامه هغې ته ویل کېږي چې د کلي څومره جزئیات دي ټولو کې تلاش وکړي او ټولو کې دغه حکم پیدا کړي په کلي ولګي. لکه مثال په طور باندې جسم جزئیات چې درې دي، د جسم جزئیات څو دي؟ درې. هغه طول نه حیوانات او نباتات او جمادات. صحیح شو کنه؟ جسم څو جزئیات دي؟ درې. حیوانات، نباتات، دا درې ولا چې موږ کتل دی زینی ولوزه. حیوان هم چې وکتلو دام دم محتاج یو دام په مکان کې څه حصنی ولا حیوان یو ځای نسی کنه د مکان. نباتات هم د مکان نه یو حصنی ولا، جمادات هم نه ولا. بس منګ ویل چې مړه هر جسم چې دا ځای نسی دې ته تتبع استقراء تام ویل کېږي، او تام او دا د یقین فایده ورکوي، ځکه د څومره جزئیات ټولو کې موږ تتبع کړی وه، ټولو کې حکم پیدا شوی. یو استقراء غیر تامه ده، هغه چاته ویل کېږي چې د کل جزئیاتو کې نه بعضو جزئیاتو کې تتبع او تلاش وکړي. لکه راکم مثال هم چې اولي ویلو چې حیوانات په ډېرو افرادو کې موږ کتل د هغو د خوراک په وخت کې لاندې جامه خوځېدله، دا حکم هم په کل ولګولو. کېدای شي داسې یو حیوان وي چې د هغې لاندې جامه نه خوځي خوراک په وخت کې، امکان شته دی. نو دا اوس د غالب ګمان پیدا ورکوي. استقراء تامه د یقین پیدا ورکوي، استقراء غیر تامه د غالب ګمان پیدا ورکوي. کېدای شي یو حیوان وي خوراک په وخت کې لاندې جامه نه بره خوځېږي، لکه تمساح څه ته وایي پښتو کې؟
تمساح ته مگر مچو ته وي وګورئ تلکشن فصل الاستقراء والحكم على كل حکم لګول دي په کل باندې په ټول جزئیات باندې ټول جزئیات حکم ولګي کلا بتتبع اکثر الجزئیات د وجه د تتبع د اکثر جزئیات نه تا په اکثر جزئیات باندې تتبع کړي بس حکم په کل ولګي قولنا كل حيوان يحرك فكه الاسفل هر حیوان چې خوځي لاندې جامع عند المزغ د خوراک په وخت کې لأن من چې استقرینا من استقراء وکړه یعنی تتبعنا تلاش وکړو د انسان او د فرس او د بعیر او د حمیر او د طيور او د سباو فوجدنا كلها من د ټول بټولا كذلك هم دق شانو چې خوراک په وخت کې لاندې جامع خوځیدله حکمنا من فیصله وکړه با حکم ولګولو بعد تتبع هذه الجزئيات المستقريه دي تتبع دغه جزئيات مستقريهونه څه حکم ولګولو چې ان كل حيوان يحرك فكه الاسفل هر حیوان چې خوځيږي جاملان دي خوځيږي دا فاعل بشي عند المزغ د خوراک په وخت کې والاستقراء دا قسم استقراء چې دا غیر تامر مناسب ها او دا چې لا يفيد اليقين دا یقین فائدہ نه ورکي ها استقراء تام دي یقین فائدہ ورکي ولا وانما يحصل الظن الغالب دا ظن غالب حاصلي لجواز ذکر جائز دا الله يكون چې ندي وي جميع افراد هذه الكليه ټول افراد دي کلی به هذه الحاله بدي حالت باندې دا امکان شته کنه شته آسان دي سبب خبر څه دي کنه کما یقال لك ویل کیږي چې ان تمساح چې علی تعالی هذه الصفه ابدي صفت نه ده بل يحرك فكه الاعلى دا به مفعول شي بلکې خزئی ولا لا اوچت برجما فصل التمثيل په نه شری خبر آسان کنه وصبر پسې فصل کې د تمثيل بیان دي مولوی سے منګویلی د حجت درې اقسام دي قاری سے قیاس استقراء تمثيل قیاس ختم شو سره د ما لها او ما عليها او استقرام ختم شو اوس تمثيل بیان دي تمثيل تمن په فقہ کې قیاس وایو بس تعریف د قیاس سره تمثيل له انتهي آسان تمثيل لغت کې ویل کېږي مثال بیانونه او په اصطلاح کې وهو اثبات حكم في جزئي لوجوده في جزء اخر لمعنى جامع مشترك بينهما دا قیاس تعریف دی څه ته ویل کېږي هغه حکم ثابتول په یو جزء کې حکم ثابت دی د وجه د بل جزء نه چې دا حکم بل جزء کې پروت دی ولې به کې ثابت دی د یو معنی مشترک د وجه نه چې دا په دواړو کې پراته ده مثال به تور باندې منګه چرس کې حکم لګو چرس حرام چرس دي حرام دي په چرس حکم لګو جزئی ده دا چرس حرام دي ولی ځکه هغه شراب حرام دي ان د شراب حکم من په چرس باندې یو جزئی حکم په بل جزئی ولګاو ولی لمانا مشترک بینهما دواړو کې مشترکه معنی ده نشه یا موږ مولوی صاحب عالم حادث ته عالم حادث ته ختمي کی دا یو جزئی دی الک عالم حادث ته د بل جزئی حکم په ولګولو بیت حادث ته کور کمره حادثه رزقه معنی مشترکه کمره مؤلفه ده مرکبه ده حادثه وا عالم مرکب دی دا هم حادث یو جزئی باندې حکم لګول د بل جزئی د یو مشترک معنی د وجه نه دی حکم ته دایر ویل کیږي څه وته وای دایر ویل کیږي دا خبره بیات ساتي حکم ته څه وای یو جزئی حکم په بل جزئی لګول دی حکم ته دایر وای او دا کوم معنی مشترک د وجه نه چې لګي کنه موږ ته منطق کې علت ویو په اصول فقہ کې زو دا وایو علت دی وته دوران وی څور دی وای دوران معنی مشترک ته موږ علت وای دی وته دوران وی وګوره درکشن نور خبر به سکو فصل التمثيل هو اثبات حكم في جزئين اگر ثابتول د حکم دی په یو جزئی کې لکه مثال په عالم کې موږ حکم ثابت کو د حادث والی لوجوده ځکه دغه حکم د وجه دین چې دا حکم ثابت دی په جزئی اخر بل جزئی کې یعنی په بیت کې دا حکم ثابت او چې دا حادث وی یا بل و چرسو کې حکم ثابت کو د حرام والی
ځکه دا حکم موجود په بل شي کې یعنی په شرابو کې لمانن جامعین مشترکین بینهما د وجه دی او معنی نه چې جامع معنی د مشترک د دوړو ترمنځ کقولنا العالم مؤلف عالم باندې موږ د مؤلف اخا علم مؤلف دی نو فهو حادث حکم بالسو لګول د حادث کل بیت بشان د بیت ځکه بیت کې د حادث حکم نه کېدل دي مشترک معنی مؤلف والد ولهم في اثبات ان الامر المشترك عله الحكم المذكور طرق عديده مذكوره في الاصول والعمده فيه طريقان احدهما الدوران وليس د منطقینو د بارا زمون کتاب ولوي چې یو جزئی کې د بل جزئی حکم ثابتයි یو جزئی کې بل حکم یعنی ګویا تمثيل چې تمثيل کول د بار د منطقینو د بارا منطقینو سره د تمثيل کول د بارا د منطقینو سره متعدد طرق دي یو جزئی حکم چې په بل جزئی باندې لګي دي لپاره مختلف طریقې دي خو دوه پکې مشهور دي هغه ټول په اصول فقه کې ذکر دي خو دوه پکې مشهور دي چې یو جزئی حکم د بل جزئی باندې څنګه لګيږي دغه دوه طریقې دي بیانې وینه شو خبره مانی یو جزئی حکم چې په بل جزئی باندې لګي دي لپاره مختلفه طریقې دي تمثيل لپاره مختلفه طریقې دي اصول فقه کې ذکر دي دوه پکې مشهور دي چې هغه دي ذکر کړی یو دوران دی دوران یو باقي کې سره منطقین او دوران وای متأخرین او قدما منطقین او طرد او عکس وای من منطق کې ویو کنه تعریفونه کې هر کتاب کې ویو تعریف کې جنس او فصل ضروری دي به ویو الفاظ دیگر طرد او عکس په ضروری دي یو کنه بهرحال یو طریقه باقي کې سره دوران څه مطلب دی دوران مطلب دا دی مولوی صاحب چې یو داسې معنی په دې دوه جزئیانو کې پرته وي داسې معنی چې دا غي معنی د عدم د وجنه حکم عدم کیږي دا غي معنی د وجود د وجنه حکم موجوديږي وینه شری دوران څه مطلب دی د دوه جزئیانو کې یو داسې معنی موجوده ده چې دغه معنی د وجنه دغه د معنی د وجود د وجنه حکم موجوديږي د معنی د عدم د وجنه حکم عدم کیږي لکه مثال شراب او شرس کې یو معنی موجوده و نشه دا نشه یو داسې شی دی چې دا موجوديږي کم ځای کې موجوديږي حکم سره موجوديږي نشه کې په سیګریټو کې و ام حرام دا شان په پاپیمو کې و ام حرام دا نشه چې کم ځای کې موجوديږي دغه دوران چې کم ځای کې دایره وي یعنی حکم وي او کم ځای کې چې نه هغه سرکه کې نشه نشته نو دایره هم نشته حکم هم نه دوران مو پیژندلو کم ځای کې چې دغه مشمانه مشترکه موجوده وي حکم به موجود وي دوران موجود حکم موجود وي کوم دغه د معنی مشترک نه موجوده لنډه دا په وجود د معنی مشترک سره حکم موجوديږي او په انتفاع د معنی مشترک سره حکم فرض او قصد دې ویلېږي او به رسیدلې وګورئ ولهم د علماء اصول د پاره دا زمير غیته دراجه کړي دي په اثبات ان الامر المشترك عله ودي خبره کې چې دا مشترک امر شری دا علت د حکم د بارا علت دا مشترک امر دی خدي ولهم في اثبات ان الامر عله للحكم المذكور طرق عديده علماء اصول د بارا په اثبات د دې خبره کې چې امر مشترک چره معنی مشترک چې دا علت د حکم مذکور دی د علماء اصول لپاره دي لپاره طرق عديده ډیر طرق دي مذکوره فی الاصول فقه کې مذکور دي ولعمده فيه طریقان عمده پکې دوه طریقې دي احدهما الدوران یو پکې دوران دي عند المتاخرین ته دوران وای والقدماء كانوا يسمونها بالطرد والعكس اغه دا مسما کوي په طرد او قسمانی دوران څه مطلب دی او ان يدور الحكم يدور دی کنه اي يدور الحكم مع المعنى المشترك وجودا وعدما دایره رسان تعبیر دیکھا چې حکم دایر وي د معنی مشترک سره وجودا وعدما معنی مشترک موجوده حکم موجود معنی مشترک معدومه حکم معدوم چې دایر وي حکم معنی مشترک سره وجودا وعدما اذا وجد المعنى کله چې معنی مشترک موجود شي وجد الحكم حکم به موجوديږي و اذا انتفى المعنى کله چې معنی مشترک منتفي شي
انتفى الحكم حكم بمنتفقيكي فالدوران دليل على كون المدار عن المعنى علة للدائر الدوران وليس بدي خبر دلیل کا چې مدار د حکم هغه معنی مشترک ده دوران مو پیژندلو کنه چې دوران څه ته وایي چې معنی مشترک موجودوالی سره حکم موجوديږي معنی مشترک معدوموالی سره حکم معدومیږي دا دوران دلیل په دې خبره ده چې معنی مشترک علت د حکم وایي شو لکنه د معنی مشترک د ماویل مدار وایي مدار مو کې دوران وایي مدار وته وایي د کار ته دوران وایي کا معنی مشترک د څه وایي مدار حکم د څه وایي دایر نو دا دوران په دې خبره دلیل دی چې مدار کجی علت د لپاره د دایر مدار علت د دایر دی معنی مشترکه علت د لپاره د حکم یو مطلب شي و به رسول الله فالدوران دوران دلیل دی علی کون المدار په دې خبره چې مدار چاته وي عن المعنى یعنی معنی مشترکه علت للدائر دا مدار علت د دایر دی د حکم مطلب د حکم دی والطريق الثاني الصبر والتقسيم وانهم يعدون اوصاف الاصل دي توادام دا غینه مسان دی ولې سم دیمه طریقه چې راغه صبر سین سره او تقسیم دی صبر او تقسیم صبر معنی د ازمایش تقسیم دی دې څه مطلب دی ولې سم دی مطلب دا دی یو شی دی یو جزئی دی جزئی اړیسه یو جزئی ده هغه یو حکم لګیدل دی مثال په تور معنی عالم معنی حکم لګی بیت معنی حکم لګیدل دی د حدوث البيت حادث حکم به لګیدل موږ به دې بیت د دې صبر او تقسیم مطلب دا دی چې موږ به دا بیت ازمایو ازمایش به وکړو چې دې بیت کې کوم صفات دی راځي ټول وګورو او تیر جدا کوو به دي چې کوم داسې صفات دي چې موږ جدا کوو کوم څه جدا کیږي نو بیت کې جوهریت شته جسمیت پکې شته مثال په تور معنی مرکب واله پکې شته درې شو کنه راځي جسمیت ته وګورو دا جسمیت چې دا د دې حکم د حدوث لپاره سبب دی کنه علت دی کنه دی هلکه جسم خو د الله دی حادث نه دی پته ولګیدل دا وصف چې دا علت د حکم نه دیم پکې څو جوهر هم ذات د الله کې شته د فلسفیانو په ځمانه اجسام فلکیو کې مشتري هغه حادث نه دي څنګه کنه دي نو دریم درالو مؤلف والی مرکب والی دا مو کتل شیار دا په کوم د کې موجود دی د حکم مشتري د پته ولګیدل چې علت د حکم چې هغه لانی صفات دی یعنی مؤلف والی وینه شو دی یو شی د باغی حکم لګیدل یو جزئی د باغی حکم لګیدل موږ د جزئی صفات روباسو صفات یک به صبر او به ازمایو چې کوم صفات داسې دي چې صلاحیت لري دغه حکم ودا رسیدلې دی کنه به اګه دلته مثال ورکړی دی ما مثال ویل حدوث البيت بیت باندې حکم د څه لګیدل حدوث نو بیت کې خو امکان هم مشتري وجود هم مشتري جوهریت هم مشتري جسمیت مشتري تعلیب مشتري تعلیب نه غیر یو داسې وصف نه چې د حکم علت جوړ شي صرف تعلیب نو په ډول کې چې دا علت مشترکه تعلیب دی دا تعلیب چې کوم دی کې موجود حکم بلګو و به رسیدلې مونږ ویل چې یو جزئی حکم چې په بل جزئی باندې لګي ډېر پر ډېر طریقې دي دوه کې مشهور دي هغه ته یو ته دوران وای او بل ته صبر او تقسیم وای صبر او تقسیم او دوران ته خبر خو دې راشي او صبر او تقسیم مکللا چې دی شي ګڼ صفات دي پای کې موږ ورو چې کوم صفت صالح د علت دی کوم صفت د وجنه حکم راځي او به راشي وګورئ لکه والطريق الثاني الصبر والتقسيم صبر ده صبر وهو انهم منطقين چې يعدون اوصاف الاصل او شماري د اصل اوصاف د کوم جزئی چې مقیس علیه ده کنه ولې دا اصطلاحات منو بیان کړي په کار شي بیان کو د یو جزئی حکم کو بل لګو د کوم جزئی حکم چې لګو په بل هغه جزئی د مقیس علیه وي په کوم جزئی باندې چې لګو هغه ته مقیس وي د شراب حکم لګو په 400 شراب مقیس علیه 400 مقیس
او دا حکم چې دا حکم دی او د کوم معنی د وجه چې لګو غي ته علت مشترکه وي وګورئ دی وشماري اوصاف د اصل یعنی د مقیس له ثم يثبتون بيدي ثابتي چې انما وراء المعنى المشترك د دې ګڼ صفات دي په دې ګڼ صفاتو کې دا یو صفت چې دا معنی مشترکه د دین غیر نور څه دي هغه صلاحيت د حکم نه لري مقصد وایي شو ګڼ صفات دي کنه ګڼ صفات هغه کې یو صفت معنی مشترکه ده باقي نور صفت د معنی مشترکه نه ده دا علت د حکم د شي جوړېدل هغه صلاحيت نه لري چې انما وراء المعنى المشترك د مشترک معنی نه ما ورا چره غیر صالح لاقتضاء الحكم دا صلاحيت لري د اقتضاء حکم لپاره وذلك لوجود تلك الاوصاف في محل اخر غي وجدادا ځکه موجود دي دغه اوصاف په محل اخر کې دا اوصاف په بل محل کې شته دي سره د دې حکم په نه دی لګیدل په دا ولګیدل چې دا اوصاف علت د حکم ځکه کدا اوصاف کې یو وصف د علت د حکم به علت سره معلول او حکم دارک راځي ډیر ځای کې اوصاف شته او علت حکم نشته دي وجود تلك الاوصاف ځکه موجود دي دغه اوصاف په محل اخر کې ما دخل بالحكم عنه سره دین چې حکم دغه مخالف دي مثلا في المثال المذكور کې يقولون منطقين وي چې ان علت حدوث البيت اما الامكان دي او الوجود دي او الجوهريت دي او الجسميت دي او التعليب دي ولا شيء من المذكورات المذكورات یو شی چې غیر التعليب دي تعليب نه غیر یو شی د تعليب نه غیر چې بصالح دا صالحانه دی لکونه الا چې دا علت للحدث وللحدوث د حدوث شي وانا شری خبره معنی نو ولا شيء من المذكورات یو شی نه د مذکور اوصافنا بصالح لكونه الا للحدوث چې دا صالح شي د دې لپاره چې دا علت د حدوث جوړ شي غیر التالیف تعلیف نه غیر دا اوصاف لګوي والا او کچری دا دا غیر چې دی غیر اوصاف دا هم علت د حکم به بکاردار چې ډیر زینو کې دا اوصاف شری حالت حکم لګیدل وي والا لکان کل ممکن بکار خدا وا چې هر ممکن وكل جوهر هر جوهر وكل موجود هر موجود وكل جسم هر جسم حادثا حادث ته مع ان الواجب سر دین واجب تعالی ته وګورا جواهر مجرده ته وګورا اجسام اسیریه ته وګورا ليس كذلك او دا سن دي ليس كذلك حادث نه دي فلسفین وایي کني الله نه غیر ټول حادث دي بس